ذمه زما په کور زما په غاړه باندې په دې کې ما خپل علم هم کو او کور ساتل زما په ما باندې قسم په خدای چې په کور باندې شي وخت راغی چې ډوډۍ درک مونږ لګېدو زما د پلان و چې نه اورېد نه اورېد یو ورځ کور ته رالم په کور کې څه نه و تاسو دا خلک ډېرې وه خفه کېږئ مه که خفه کېږئ یو لس پېرې خفه کېږي او دې کې دوکاندار و او د مدالم د دوی چې کوم دی رشته دار د جلاله او د دوکان او د اوس پته نه چې څه شو هغه نو رالم هغه ته ما ورته مې مال څه راکړه مونږ سره کور کې څه شته نه پاخې څه راکړه شته دی هغه ته جواب کړو چې مولي صاحب ته ما ډېر وخت نه د ډېر وخت نه چې کوم دی پیسې هغه پیسو سره به څه کېږي خدای شته خدای دې د هغې عزت وکړي ژوندی خدای دې ورله ډېر ژوند ورکړي او که وفات شوی یو الله دې قبر منور وکړي اوس مې ورته دعا کړي واپس کور ته رالم مور ته مې وویل څه شته دی نه نو مور رالې انډې راکړې چې انډې ما راوړل نو دلته مې ځان چې کوم دی نو لږ شان کې دغه واغېست دي چې یو سره څه خلک پخې هغه نری نری مینچې مې واغېستې ماښام مې کور ته راوړې کور کې مې مینچې پخې چې کور کې مې مینچې پخې کړې نو زما پلار د جومات نه راننوتو دې جومات نه راننوتو نو ما پلار مې ډوډۍ راوړې زما مور ورته ډوډۍ خو نشته ویل څه شی مو خوړل ویل مینچې ما ته هېڅ ویل مینچې مو خوړل ویل زما پلار پر کور کې داسې ولوېدو او داسې اسمان طرف ته یې خوله کړه ویل خدای شکر دی چې د پیغمبر سنت مې زما په کور کې ژوندي کړ شکر دی چې د پیغمبر سنت زما په کور کې ژوندي کړ زموږ څه سوچو او د مشرانو څه سوچو د پیغمبر سنت مې زما په کور کې ژوندي کړل زما پراغت کال چې و ما ته مې والد صاحب ویل بچیا قرآن کې الله تعالی فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا دا یفرحوا څه شی دی زویا تاسو دې ښه پوهېږئ چې یفرحوا څه شی دی ما ته یفرحوا چې څه قواعد او ضوابط لري څه اصول لري څه غوښتنه کوي په یفرحوا عمل خوشحاله ډېره ښه دی ما ډېر خپلوان مې راوړل رشته دار مې راوړل دوستان مې راوړل خوشحالي پکار ده خوشحالي شی دا دی چې فراغت دی زموږ کور کې ډېره ګڼه وه دوستان مې ډېر انتظام مې ورته کړی ډېر ډوډۍ انتظام پراسکا کې انتظام الله پراخي را اوس دی ورته ډېره زیاته الحمدلله اوس هم پراخي ډېر شته میلاو دي الحمدلله لله حمدا کثیرا نو عرض مې راکړو چې کله شپږ شوله مېلمانو نو زه د تهجدو په وخت کې رالم ما چې د والد صاحب کور کې چې کوم دی والده و واړه زر راپاسوم چې چای مې تیار کړي مونږ به د لوی شرګټ ته راځو چې کور ته کله رالم د تهجدو په وخت کې مې د ژړا اواز واورېد د ژړا اواز مې چې کور کې خیر څه شوي دي څه چل دی کور کې نوې مونږ طالبي وه نو رالم نو مور به کمرې ته والد صاحب کمرې ته نو چې مور به مې تهجد باندې وه والد صاحب چې کوم دی تهجد باندې و نو ژړا اواز ما اورېدو بیا چې راننوتم دروازه اواز وشي نو څه بیانې نو چې راننوتم نو مور ته مې ما د ژړا اواز واورېد ما ته ویل پلار مې تپوس پلار دی دله پوښتنه وکړه نو زما والد صاحب چې کوم دی نو سلام وګرځو زه ورته کېناستم زه خو راننوتم ما چې چای واړه پاسو نو زر چای پخه کړي ژړا اواز مې واورېد زه کوټې ته رالم ما ته یې کتل ما ته ویل بچې تا نن د ژړا اواز واورېد یو ما نن د ژړا واورېد ما ته ویل بچې ستا دپاره ما هره شپه دقه رنګې الله ته ژړېږي چې خدای زما بچی عالم داسې نه چې زه لاړ شم نو زما نه وروسته چې کوم دی دا ثمره پاتې شي دا ثمره چې کوم دی ختمه نه شي الله زما بچی عالم کا ما هره شپه ستا لپاره دا ژړا کړې ده هره شپه مې تر الله دقه رنګې غوښتلې وګورې بچیا نن مې دا ژړا ځکه تېزه وکړله چې تا زما اواز واورېدو نن مې ځکه تېزه وکړل نن زه د الله شکریه نشم ادا کولی چې زما سره څه شی دي چې زه شکریه ادا کړم په کوم رنګ باندې زما د اوښکې به د الله شکریه پورې کړي زما د اوښکې به د الله شکریه پورې کړي بچیا هره شپه مې دقه رنګې ژړا کړله قسم د الله په ذات والد صاحب نه راووتم په ټوله لار چې کوم دی خپلو ملګرو له تم لاسونه داسې کور ته نیولي وایي الله زما د پلار د ژړا لاج وساته ما نه د دین کار واله زما د پلار د الله د ده د ویښتو لاج وساته لاج خدای یو اوښکې قدرمند ده زما د دین کار واله چې دی سبا په قبر کې پروت وي او خوشحالي لله حمدا کثیرا یولس کاله زما د درس وشي په مدرسه کې زما کشر ورور دی تاسو به دلته کوم دی د سلیم نوم یې دی هغه الحمدلله مدرسه تېر کال باندې الحمدلله زموږ د مدرسې الحمدلله لله حمدا کثیرا دا 28 ماشومان د ستاربندي ولله حمدا کثیرا هغه ماشومان الحمدلله درس شروع د بنینو شروع د بناتو شروع الحمدلله دا ثمره د هغه پلار و چې د هغې ژړاګانې وي کاکا جالبه هغه نعمت میلاوېږي زوی عالم جوړېدل دا په ژړاګانو کېږي اسانه نه کېږي ام دې پاتې ده بي دې پاتې ده دا پي ایچ ډي دې ټوله پاتې ده قرآن به الله تعالی ځي قرآن ولې سکول ته چې مونږ ځو بس تم کوم ځای ته اچولي وایه کوم ځای ته مو اچولي شاته مو اچولي او قرآن ته چې راځو نو قرآن کوم ځای ته نیولي
مخې ته نیولې مړه بسترې شاته نیولې دا شاته پاتې کېدو واله ده قرآن دې سینې ته نیولې دا به ستا نه مخکې رواني انشاءالله تعالی دا قرآن به ستا نه مخکې ستا د سکول خلاف نه سکول کوه سکول مونږ پخپله وویلې خدا نه د سکول سره بچي د قرآن نه مو جدا کوي که نه حالات بل سره روان دي د الله فیصلې جدا جدا را روانې دي د الله فیصلې د خفګانو را روانې دي دا د الله فیصلې د درد را روانې دي نن چې زه راتلم ساعت ما ته اطلاع میلاو شوله دا هغه دیر کې وم چې دا کارنګې اجتماع چې کوم دی بنده کړی شوله بنده کړی شوه ما په دې لار کې دا تصور او د سوچ د ځان سره کوو چې یو دوه میاشتې دا غریبانان لګي او د دې اجتماع لپاره تیاری کړی دی پنډال یې جوړ کړی دی هر څه یې کړي دي پرون چې کوم دی ما ته سهار وختي کې روټۍ د چیر انتظام کړی هغه راته ویل سهار وختي به زه ځم د ځای نیول زما په غاړې 35 کسانو نه مې ځای جوړ کړی هغه به زه نیسمه نو زړه کې مې ویل چې و ظالمانو دا چا چې دومره محنتونه کړي او دوی ته اطلاع میلاو شوي ماسخوتن کې چې نه به راځي دوی به د تهجد په وخت کې دا لاسونه پورته کړي ظالمانو دوی له تاسو کمې دعاګانې واخلي ولې دا چېړې زموږ حضرت صاحب زموږ زالو صاحب به فرمایل ویل د تبلیغانو مثال چې کوم دی د غوض و مچو دی که داسې مینه دی ورسره کولو نو شات به ترېنه واخلي شات به ترېنه واخلي که چېړل دې کول نو په ځان پسې راپاروئ مه ځکه چې دوی راپاروځي نو د دوی چې کوم دی لاسونه ګورې الله ته پورته کېږي د دوی بل څوک نشته بیا او واقعي امت مسلمه یتیم پروت دی دې وخت کې امت مسلمه یتیم دی یتیم چې څوک علما لاړل قسم دې د عالم څوک تپوس نشي کولی څوک دې کوم دی د عالم تپوس نشي کولی امت مسلمه یتیم دی د یتیمانو صرف یو رب پاتې دی بس نور څوک یې صرف تپوس ورکړی نو خپل بچي په قرآن باندې منور کړئ د الله د حکمونو پابندي وکړئ نو خپل بچي په قرآن نه رالېږئ به انشاءالله الله سید رحمان صاحب چې کوم دی الحمدلله دوی مدرسه زموږ زما استاد محترم عباد الرحمن صاحب دا تمام خاندان ټول د هغه وخت نه دلته را مدرسه چې بلې علاقه کې دا مدرسه وم د وړوکې وم ماشوم وم بلې علاقه کې دا مدرسه د مونږ خلکي ډېره بلې ګردو نوا کې د سره مدرسه وانه الحمدلله دې ځای کې چې کوم دی دا مدرسه دا شروع ولله الحمد د هغه دور نه را شروع ده الله تعالی ولې چې کوم دی عملي جامه ورکړې ده الله تعالی چې کوم دی د دین خدمت اخلي تاسو ته درخواست دا دی چې خپل اولاد دې سره منسلک کړئ څنګه چې د کې سکول ته لېږئ نو داسې به څه درالېږئ سړی راغلی چې سړی غلی نو لکه اواز هم نه کوي که سړی غلی نو اواز هم نه کوي نو سړی به راغلی ځکه چې د سکول تپوس به نه کوي او د مدرسې تپوس به څوک کوي څوک به کوي بس بچي چې کوم دی د قرآن سره منسلک کوي دا سکولونه منع نه کوو داسې نه تاسو وایئ چې د سکول پسې چې کوم دی صوباړی راغلی زه نه علامه اقبال وایي الله سے کرے دور تو تعلیم بکتنا ابلاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنا ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنا شمشیر کیا نعرے تکبیر بھی فتنا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنا املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنا کم تعلیم ما د الله نه لیکي نو هغه فتنه ده زه نه مصور پاکستان علامه اقبال نو ته راته دا ووایه زموږ چې کوم دی دا تعلیم چې کوم دی نو ګډا راته ښایي که نه تعلیم راته صحیح کوي ګډا راته ښایي الله تعالی دې موږ په دین باندې منور کړي مدرسه ته کولاو ده مدرسې قدر وکړي او قدرداني وکړه الله به سیوا کړي او که بېقدري وکړله نو الله تعالی زما او ستاسو نه بېقدري نه کوي لاړ شه بخارا ته وګوره سمرقند ته وګوره لاړ شه چې کوم دی د هغې تاریخ اپنا وکړه وګوره هغه بابان پراته دي لاړ شه چې کوم دی اندلس ته وګوره لاړ شه کارناتي ته وګوره لاړ شه قرطبي ته وګوره لاړ شه الحمرا ته وګوره هغې کې چې کوم دی نن عبادتونه سجده او الله اکبر بند دي چې په هغې کې 200 کاله د الله اکبر صدا ولې هغوی د مدرسو د مولیانو قدر ونه کړو د علماو قدر ونه کړو الله تعالی دې نعمت سلب الله کی نعمت سلام کو امام بخاری سمرقند بخارا دا هغه ماورا النهر دی امام ابو داود امام ترمذی دا ټول د هغه ځای دي هغوی د علماو قدر ونه کړو الله دې نعمت واغست لرې کوی ته نه الله هندوستان له ورکړی دی الله دیوبند له ورکړی الله ما تعالی نه راکړی الحمدلله قدر کوئ د مدرسو چې د قدردانۍ چې کوم دی الله تعالی دربار نه وقار او عظمت میلاو شي انشاءالله درخواست به دی باید چې موږ زما اواز اوري په خپله چې کوم دی د مدرسو سره منسلک شئ خپلې خویندې خپلې بچۍ هم د مدرسو سره منسلک کړئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله. اخر کې خبره ده